یو جړه مړ شو او چا جنازه نه کوله ولی چې د الله سخت نافرمانی او د الله جل جلاله احکامات به ماتول د الله بندگان به گمراه کول خلکو به ته ډېر واز او نصیحت کول خو نه به من خو چې مړ شو زما عزتمندو خلکو له کنده وکنستل او داسې په ډانګو ډانګوي هغه کندې ته ورویشتو جنازې هم پرې ونه کړه عزت یې ورله ورنکو داسې په ډانګو ډانګوي هغه قبر ته ورویشتو او خاورې پرې ورواچو یو عالم خوب وکتو دا کیسې قطاري نه دي دا حق سچ خبرې دي حق سچ چې د انسان په تخلیق باندې الله څلور قسمه کړي والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې انسان د هر څه نه ما ښایسته پیدا کړی دی ښایسته مې پیدا چا ورته ښایسته ویلي الله ورته ښایسته نو هغې خاورې پرې واچولې نو یو عالم خوب کې خوب کې هغې جړه ګوري چې یو ناشنا محلات دي او چمنونه دي او باغونه دي او د الله نعمتونه دي او د هغې جړه پې سر دی ورته وایي دا څه وینم دا څه وینم دا په کومو حالاتو کې تا وینم ورته وایي الله در سره څه معامله وکړه وایي الله جل جلاله ځان ته مخامخ ودرولم وایي ما ته ویلې چې ای بنده د ځمکې په سر باندې زما په بندګانو کې تا زه ډېر زیات ناراضه کړی وم ډېر دې خفه کړی وم د جهنم یوه خطرناکه کنده راته وښودله وایي ما ته وایي چې دا کنده مې ستا دپاره جوړه کړې وه دا ځای ما ستا دپاره جوړ کړی و دا د جهنم ځای دا ستا دپاره و دا ستا ټکانه وه خو نن دې مغفرت په دې خبره باندې کوم چې زما بندګانو تا ته سپک نظر ولي و زما بندګان څه کار حساب کتاب کول زما کار دی الله پاک فرمایي زما د بندگانو څه کارو چې تا نه دومره نفرت وکړو نه په تا باندې جنازې مونځ وکړو نه چې کوم دی هغه شان عزت تعالی درکو چې په قبر کې په خپلو لاسونو سره کفن دفن ښه ښایسته هر اعتبار سره برابر کړی وي تی په ډانګو ډانګو باندې قبر ته ورویشتې ای بنده په دې هغه بندګانو چې دا کومه سپکاوی ستا کړې ده په دې خبره باندې ما ستا مغفرت وکړو او زه به د خپلو بندګانو نه تپوس کوم چې کله ما طرف ته راشي الله پاک دو موټي غورځولي دي چې دا همیشه دپاره په هدایت دي او دا به همیشه دپاره ګمراه وي د بعضې انسان آخره خاتمه خرابه شي ټول عمر بزرګ دینداري پرهیزګاري او چې مري نو مسجد نبوي کې یو مؤذن 40 کاله اذان وکړو چې کله مړ کېدو وایي قرآن راوړي خلکو قرآن ولا راوړو چې زما محترمو چېره دنیا نه ځي دي قرآن به ښکلی سینې سره وایي تاسو ټول ګواه اوسئ چې په دې قرآن زما ایمان نشته او ساتي وویل بیا د هغې بل رور ابه چغې والي یا الله زما آخره خاتمه په ایمان کا یا الله زما آخره خاتمه په ایمان کا حاجي صاحب پاجونه نشي خلاصېدی اخري ټیشن بم پته لګي اخري ټیشن باندې نشا پیلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گر تو کو تامل ساقی